او د الله سره د عبادت نه بعد یو ډیره اهم او ضروري خبره وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره به ډیر د نیکۍ سلوک کوئ ډیر ښه سلوک به کوئ الله رب العزت دا خبره د مور او پلار سره د نیکۍ دا دومره اهمه وه چې فورا د خپل توحید او د خپل معبود کېدو نه فورا بعد ذکر د والدینو د مور او پلار سره د حسن سلوک او د ښایسته اخلاق او د ښایسته سلوک وفرمایو وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره به نیک سلوک کی اوس تاسو ګورئ په دې آیت کې چې دا مور او پلار دې دواړه د ایمان په حالت کې نو الله به ورسره احسان کوي د ایمان قید نه دی لګولی د دې سره دا قید نه دی لګولی چې دا مور او پلار هم دواړه دینداري د دیندارۍ قید ورسره هم نه دی لګولی بلکې دا والدین مطلق پریښي دي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره به نیک سلوک کوئ اگر چې دغه مور او پلار ګناهګار ولي نه حد تر دې چې کافران ولي نه لیکن ته به ورسره ستا دپاره ستا پلار دی ستا مور ده په تا باندې ذمهواري ده چې ته د دې مور او پلار سره ښایسته سلوک وکړي دا که نارینه دي او که زنانه دي ټولو ته دا حکم دی د مور او پلار سره ښایسته سلوک کول ښایسته اخلاق چلول مور او پلار داسې هستی دي چې دا هستی په دنیا کې یو ځل میلاویږي او خوشنصیبو خلکو ته میلاویږي چې چاته مور او پلار دواړه دولت میلاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رضا الرب فی رضا الوالد د الله رضامندی د پلار پر رضامندۍ کې ده څوک خپل پلار رضا کی گویا د الله رضا کو او حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل چې ستا د مور د خپل لاندې جنت ته وستا خوښه ده که دا جنت ته ضایع کې او که دا جنت ته حاصلې نو د مور او پلار سره انتهایی ښایسته سلوک کور او ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما تاسو د مور او پلار ته اف قدر هم وایه یعنی که د دې نه هلکه خبره بله کېدی شوې نو الله رب العزت به قرآن مجید کې د هغې ذکر فرمایلی چې تاسو به ورته اف هم نه وایه یعنی بعض اوقات داسې وشي که نه مور د څه خبرې حکم وکړي پلار د څه خبرې حکم وکړي مونږ فورا هغې ته زه مړه نشم کولی دا ډېره غټه خبره ده مړه دا مونږ چې حدیث چل کوو که نه دا چوچ به ته هم نه دی کول پکار ځکه چې ستا مور او پلار دي الله رب العزت د هغو په باره کې فرمایي ولا تقل لهما اف یعنی د اف کلمو ته هم ووایه نو لحاظه په خوله باندې تکلیف ورکول په لاسو تکلیف ورکول ډېر بدبخته خلک داسې دي چې د مور او پلار سره ډېر زیات یو ناروا سلوک ورسره کوي نو الله رب العزت د دې نه منع فرمایلی ده حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل زما په زړه باندې یو ارمان وڅوک وایي دا هغه پیغمبر وایي چې الله رب العزت هغوی ته فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضی ای پیغمبره ای زما حبیبه دومره به درله درکم ولسوف یعطیک ربک فترضی دومره به درکم چې ته به خوشحاله شي او حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای زما د زړه یو ارمان دی ای د الله حبیبه ستا زړه څه ارمان دی زما د زړه د ارمان دی کاش زما مور ژوندی وي او د ماسخوتن په مانځه باندې زه ولاړ وي او مسجد نبوي وي او د ماسخوتن مونځ وي او د مانځه دویم رکات وي او په دغه دویم رکات کې قرات ما شروع کړی دی او په دې کې زما مور ما ته आवाज کړی وي یا محمد او فورا ما به سلام ګرځولی وي او د مور خواله به تلی وي او د مور به مې داسې خدمت کړی وي چې ما به د خدمت حق ادا کړی وي خو دا زما ارمان دی اوس د هغه خلکو دپاره چې د کومو خلکو مور او پلار ژوندي دي د هغو دپاره ډېر زیات د عبرت مقام دی چې دا مور او پلار کوم د دواګانو چینې میلاو شوي دي دا کوم زموږ د کامیابو پړوی موږ ته میلاو شوي دي د دوی قدر وکړو عزت وکړو او د دوی خیال وساتو